زمونږ که مالدار دي او که غریبانان دي ټول یو شان سرسایه ورکوي. همدغه 200 روپۍ نیولې دي غریب ته، او بیا مونږ کې دا یو عیب دی چې مونږ یې تقسیمو، مونږ په رشتہ دار خوشاله وو، غریبانان په خوشاله وو. 200 یو له ورکو، 200 بل له ورکو، 200 بل له ورکو، په 200 هلکه څوک ځان له جامې اغوښتي شي، څه پې کېږي؟ هېڅ هم پې نه کېږي. نه، غونډه سرسایه راواخله، یو فقیر له ورکه چې د هغه پې ګزاره وشي. خلک مه خوشاله وي، الله خوشاله کړي، چې الله خوشاله شي. دا خو د الله د رضا کار. مونږ پې د کلي او د علاقې غریبانان خوشاله وو چې دا مې سبا راته نیغ ولاړي خدمت ته. زمونږ نیتونه خراب دي، نیتونه سم. او بل دا نه چې مالدار سړی به هلکه یو سړی لکپتی دی، زه خیر دی که هغه 200 روپۍ ورکړي نو خیر دی، خو چې کروڑپتی دی چې ته د 2 کروڑو د 3 کروڑو په کور کې اوسېږي، ځان له د کور د کروڑونو جوړ کړی دی، یې کروڑپتی او 200 روپۍ ورکې مناسب ده. دې وجې نه شریعت مونږ ته د هغې مقدار ښودلی دی چې ته به بیا د جوارو ریټ ورکې چې لږ زیات مالدار که لږ نور هم زیات مالدار نو بیا به د اوسکو حساب لګې، کشمش د هغې حساب به لګې. نو د هغې حساب بیا یا یو سړی د ډېر مالدار دی نو د قجورو حساب دی هغه به ورکې.